الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا عظمت أمة الدنيا نزعت منها هيبة الإسلام وإذا تركت الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حرمت بركة الوحي وإذا تسابت أمتي سقطت من عين الله أو كما قال صلى الله عليه وسلم. عزيزانو الله سبحانه وتعالى د ټول انسانیت د دنیا او د آخرت کامیابی په خپل مبارک دین کې اخی. دین څه شی دی؟ د الله جل جلاله احکامات د نبی پاک صلی الله علیه وسلم مکملې طریقې د چا په زندګۍ کې چې د الله احکامات د نبی علیه الصلاۃ والسلام طریقې رالی الله په دنیا هم کامیابی سرخرو عروج اوچتې مرتبه ورکوي او په آخرت کې الله سبحانه وتعالی د انسان کامیاب او اعلی مرتبه ورکوي اوچتې مرتبه ولا ورکوي بلند بالا مقام ته رسي څنګه چې صحابه رضوان الله عنهم اجمعین په زندګۍ کې د الله جل جلاله دین راغی الله پاک د پستۍ نه روچت کړل او عروج ته ورسول ډیر اعلی مرتبه ته ورسول. حضرت عمر رضی الله عنه فرمای وای ما چې کله اسلام نو قبول کړي په هغه زمانہ کې به په ما باندې خپل پلار او خانم نسرول او چې کله می اسلام قبول کو نو بیا الله جل جلاله په 22 लाख مربع میل باندې حکومت ورکو. داغه په حکومت کې د زنګل زناور هم ناانصافي نه کوي. نو عزیزانو د صحابه رضوان الله عنهم اجمعین زندگی زمونږ او ستاسو د پاره معیار دی. د لپاره مونږه د صحابه رضوان الله عنهم اجمعین د زندګۍ چې کم د هغې چې څنګه زندگی تیره کړې وه او د هغې کم واقعات دي هغه واقعات مونږ شروع کړي دي. په هغې کې مونږه د نبی پاک صلی الله علیه وسلم یو واقعه ویلې وه او بیا هم پکې د نور صحابه واقعات ویلي. انشاءالله نن به یو بل صحابي د دوو صحابه واقعه وایو کله چې د صلح حدیبیه کې نبی پاک صلی الله علیه وسلم او د کفارو په منځ کې معاهده وشوه او په معاهده کې دا خبره وشوه که کافر مسلمان شي او مسلمانانو ډلې ته لاړ شي نو هغه به موږ ته واپس کولی شي. خو که مسلمان نعوذ بالله خدای مکه که چېرته مسلمان مرتد شي او هغه کافرانو ډلې ته لاړ شي نو هغه به واپس نه پرېښودلی کېږي. نو بیا په دغه شان دي په داسې حالت کې د حضرت ابو بصیر رضی الله عنه او ابو جندل رضی الله عنه دا دوه صحابه دي. دی په دغه زمانه کې او په دغه وخت کې چې کله دا معاهده کېده په دغه وخت کې دا مسلمانان شو او بیا په اسلام کې یعنی دی مسلمانان شو په هغه وخت کې دی ته څومره تکلیفونه ورسولی شو او بیا په کمې طریقې سره دا واپس کړی شول او د کافرانو پنجې طرف ته لاړل او بیا هغې کې حضرت ابو بصیر رضی الله عنه هغه کافرانو سره سم معامله وکړه او بیا ابو جندل رضی الله عنه په کومه طریقې سره د دې ابو بصیر رضی الله عنه خواله راغی او بیا دغه شان یو قافله جوړه شوه او بیا همدغه کافران ته بیا په لاره باندې نشو تېرېدی برپور مقابله به ورله کوله او دا کافران به تس نس کول او بیا په آخره کې بیا په داسې حالت کې شهیدان شو چې ډېر دردناک واقعات و. نو هغې کې یوه واقعه دا ده د صلح حدیبیه او د حضرت ابو جندل او ابو بصیر رضوان الله عنهم اجمعین قصه. صلح حدیبیه کې د ابو جندل رضی الله عنه او د حضرت ابو بصیر رضی الله عنه واقعه ده. هغه لږ واورئ چې څومره سبق آموز واقعه ده.
شپږمه هجري کې نبی اکرم صلی الله علیه وسلم د عمرې په اراده مکی مکرمه ته تشریف وړو. د مکی کافران په دې خبر شو او هغوی دا خبر خپل سپکاوی وګڼه چې په دې وجه مقابله وکړه او په حدیبیه کې نبی علیه الصلاۃ والسلام ایثار شو. جان نثار صحابه ورسره وو چې په نبی علیه الصلاۃ والسلام یې ځان قربانول خپل فخر ګڼه. جنگ ته تیار شو خو نبی علیه الصلاۃ والسلام د مکی والاو د خاطره د جنگ اراده ونه کړه او صلح کوشش یې وکړو. سره د دې په اصحاب رضوان الله عنهم اجمعین په پوره بهادرۍ جنگ ته تیارو. خو نبی اکرم صلی الله علیه وسلم د کافرانو دومره رعایت وکړو چې د هغوی هر یو شرط قبول کړو. اصحاب رضوان الله عنهم اجمعین ته داسې د زور لاندې صلح کول خوښ نه وو. صحابه رضوان الله عنهم اجمعین په دې صلح باندې رضا نه وو، په دې باندې خوشحاله نه وو. هغوی هر قسم بهادرۍ سره د جنگ کولو اراده وا او جنگ کولو ته د صحابه رضوان الله عنهم اجمعین تیارو. خو نبی علیه الصلاۃ والسلام ورسره صلح وکړه. خو د نبی اکرم صلی الله علیه وسلم د ارشاد مخکې څه کیدی شو چې جان نثار وو او فرمانبردار، ځکه د حضرت عمر رضی الله عنه په شان بهادرانو هم خبره ومنله. د نبی علیه السلام دا خبره تسلیم کړه، ویې منله. صلح باندې رضا شو. په صلح کې چې کم شرطونه فیصله شو په هغې کې یو شرط دا هم و چې د کافرانو نه که څوک مسلمان شي او هجرت وکړي مدینې منورې ته لاړ شي، مسلمانان به هغه مکې ته واپس کوي، کافرانو ته به واپس کړي، د مکې کافرانو ته به واپس کوي. او مسلمانانو نه الله مکه که څوک مرتد شي مکې ته راشي نو هغه به واپس کولی نه شي. که کافر مسلمان شي او مدینې ته لاړ شي نو هغه به واپس کیږي، او که مسلمان مرتد شي او مکې ته لاړ شي هغه نه واپس کیږي. عجیبه غونته کې خبره وه. خو نبی علیه الصلاۃ والسلام ورسره دا خبره ومنله. هغه به دا صلحنامه لا پوره لیکلې شوې نه وه چې حضرت ابو جندل رضی الله عنه یو صحابي و چې د اسلام راوړلو په وجه یې قسم تکلیفونه تېرول او په زنځیرونو کې تړلی و. چې کله مسلمان شو خپل پلار رونو دې ټولو په زنځیرونو کې تړلی و. په دې حالت کې غورځېدو پریوتو د مسلمانانو لښکر ته په دې امید راورسېده چې دوی به زما امداد وکړي او دې مصیبت نه به خلاص شم. د هغه پلار سهیل چې په دې صلحنامه کې د کافرانو د طرفه وکیلو او دغه وخت پورې مسلمان شوی نه و. بیا فتح مکه کې مسلمان شو. د خپل زوی په سپېړو ووخه او په واپس بوتلو یې اصرار وکړو. نبی علیه الصلاۃ والسلام ارشاد وفرمایي چې لا تر اوسه صلحنامه لیکلې شوې هم نه ده، نو پابندي د څه خبرې، خو هغه اصرار وکړو. بیا نبی علیه الصلاۃ والسلام وفرمایل چې یو سړی ما ته زما په درخواست راکړی، خو هغه خلک په ضدو وی نه منل. ابو جندل رضی الله عنه مسلمانانو ته چغې وهلې، فریاد یې وکړو چې زه مسلمان شوی یم او راغلی یم، څومره مصیبتونه مې اوچت کړل، اوس زه واپس کولی شم. دغه وخت د مسلمانانو په زړونو چې څه تېرېدل بس الله جل جلاله ته معلومه ده. خو د نبی علیه الصلاۃ والسلام په ارشاد سره واپس شو. نبی علیه الصلاۃ والسلام ورته تسلي ورکړه او د صبر کولو حکم یې ورکړو او وی فرمایل چې زر به الله جل جلاله ستا دپاره لاره راوباسي. او د صلحنامې مکمل کېدو نه پس یو بل صحابي ابو بصیر رضی الله عنه هم مسلمان شو او مدینې منورې ته راورسېده. کافرانو د هغه واپس راوستلو دپاره دومره سړي ولیږل، نبی اکرم صلی الله علیه وسلم د وعدې مطابق واپس کړه. ابو بصیر رضی الله عنه عرض هم وکړه، ای د الله رسوله صلی الله علیه وسلم زه مسلمان شوی راغلی یم، تاسو ما د کافرانو پنجې ته بیا لیږئ. نبی علیه الصلاۃ والسلام دته هم د صبر کولو ارشاد وفرمایل او وی فرمایل چې ان شاء الله العزیز ډیر زر به ستا دپاره لاره پرانیستی شي. دا صحابي هغې دواړو کافرانو سره واپس شو. لاره کې د هغوی نه هغې نه یو ته ووي یار دا ستا توره خو ډېره ښایسته معلومیږي. تعریف خوښونکې سړی په لږه خبره د خوشحالۍ نه جامو کې نه ځایږي. هغه زر د هغه توره راوویستله، وی ویل او ما په ډېرو خلکو د دې تجربه کړې ده. دا یې وویل او توره یې هغه ته ورکړه. هغه هم په ده باندې د هغې ته دغه صحابي له توره ورکړه او هغه صحابي په
په ده باندې د هغې تجربه وکړه، یعنی دغه کافر یې مړ کړو. دویم ملګري چې دا ولیدل، د دویم ملګري د دویم کافر ملګري چې ولیدل چې یو خو یې ختم کړو، اوس زما نمبر دی، په تیښته مدینې ته راغی او د نبي اکرم صلی الله علیه وسلم په خدمت کې حاضر شو. عرض یې وکړو چې زما ملګری قتل شو، اوس زما نمبر دی. دې نه پس ابو بصیر رضی الله عنه راورسېده. عرض یې وکړو ای د الله رسوله تاسو خپله واده پوره کړه چې زه دې واپس کړم او ما سره د دې خلکو څه واده نشته، ما سره د دې خلکو څه واده نشته چې د هغې ذمهداري وي. دوی ما د خپل دین نه اړوي ځکه ما داسې وکړل. نبی علیه الصلاة والسلام وفرمایل د جنگ تازه کوونکی دی، یعنی جنگ تازه کوونکی دی. ارمان څوک د ده مرسته یعنی مدد کوونکی مددګار وي، هغه په دې خبره پوه شو که اوس هم زما په طلب کې څوک راشي نو زه به واپس کړی شم. په دې وجه هغه د دغه ځای نه لاړو. د سمندر په غاړه یو ځای ډیره واچوله. د مکې خلکو ته د دې قصې حال معلوم شو نو ابو جندل رضی الله عنه هم چې د هغه قصه اوس تیره شوه په پټه هغه ځای ته ورسېده. دغسې چې څوک به مسلمانېده هغه به دوی سره ملاوېده. څو ورځو کې دا یو مختصر ټولګی جوړ شو. ځنګل کې دغلته نه د خوراک څه انتظام، یعنی دغلته نه د خوراک په دغه ځنګل کې نه د خوراک څه انتظام، نه هلته څه باغونه او آبادۍ وي چې په دې خلکو به څه تیر شوي وي. هغه خو الله جل جلاله ته معلومه ده، خو د کومو ظالمانو د ظلم نه چې دوی پریشانه شوي وو او تښتېدلي وو د هغوی لاره یې بنده کړه. کومه قافله به چې د کافرانو په هغه اخوا تله هغوی سره به یې مقابله او جنګ کولو تر دې چې کافران پریشانه شو. د نبی علیه الصلاة والسلام په خدمت کې سړی ولیږه، د الله جل جلاله او د خپلولۍ واسطه یې ورکړه. په عاجزۍ او په مینت یې ورته عرض وکړه چې دا بې سره ټولګی خپل ځان ته راوبله چې دوی خو هم په معاهده کې داخل شي او زمونږ دپاره د تلو راتلو لاره پرانیستی شي. لیکن چې د نبی علیه الصلاة والسلام اجازتنامه کله چې د حضراتو د صحابهو ته ورسېده نو ابو بصیر رضی الله عنه د مرګ په حالت کې و. د نبی علیه الصلاة والسلام خط یې په لاس کې و چې په دې حالت کې وفات شو رضی الله عنه و ارضاه. دا واقعه په بخاري شریف کې نقل شوې ده. بیا په فایده کې حضرت شیخ صاحب رحمت الله علیه لیکي سړی که چېرې په خپل دین کې پوخ وي په شرط د دې چې دین هم رښتینی وي نو لوی نه لوی طاقت هغه نشي اړولی. او د مسلمان د مدد کولو خو د الله جل جلاله وعده ده په شرط د دې چې هغه مسلمان وي. نو د مسلمانانو سره عزیزانو د الله جل جلاله وعده ده چې په هر مشکل کې، هر پریشانی کې، هر تکلیف کې به زه د دې مسلمان مدد کوم. څنګه چې د صحابه رضوان الله عنهم اجمعین مددونه الله جل جلاله وکړل او په دنیا کې الله پاک وځلول او د خلکو په زړونو کې تر قیامت پورې راتلونکي انسانانو په زړونو کې د صحابه محبت الله پاک واچولو. وجه څه وه؟ الله د هغوی سره محبت کولو د څه څیز د وجې د خپل دین د خدمت، د خپل دین دپاره د قربانۍ، د خپل دین دپاره د جذبې، د خپل دین د محبت، د هغې د وجې نه الله جل جلاله تر قیامته پورې د ټولو انسانانو په زړونو کې د صحابه رضوان الله عنهم اجمعین محبت واچولو. اوس که زمونږ په زړونو کې د الله د دین محبت راځي الله پاک به مونږ اوچتې مرتبې ته رسوي او دنیا و آخرت پر الله ښایسته کړي. دنیا کې به هم عزت، سکون، اطمینان، خوشحالیانې راکړي او په آخرت کې هم د الله جل جلاله د دغې ټولو یعنې دا ټولې خبرې د کامیابیانې او د جنت ته د تلو او د نبي علیه الصلاة والسلام د سفارش او د نبي علیه الصلاة والسلام د لاس مبارک نه د حوض کوثر اوبه څکل د ټولو وعده الله کړې ده. د هر مسلمان سره الله کړې ده. نو هر مسلمان ته به الله جل جلاله دا نعمتونه ورکوي بشرط ده که دا انسان په دین باندې مضبوط وي، د دین مطابق ژوند تیری، دنیا و آخرت به الله ښایسته کوي. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.